زمارونو عزیزانو د غریب تبعی ده د عمران خان دا وینا و چې زه به غریب روکوم او غریبي ختم کو په 1300 روپۍ وړو د وړو تروړه ده او په 400 کم په 400 باندې په سٹور کې چینی ورکه او په 450 روپۍ په دکانونو کې ده د بجلی مشکلات به حد سیوا دي زبردست په زمنګ په پورن کې د بجلی لوډ شیډینګ چې ده د حد زیات ده او کم بجلی ولا محکمه ولا چې دی هغه په میټر پورې غوټه کېږي بلونه راکوي خلک په چغه ده مونږ سار زر اعظم او زما 22 23 تنه کړه دا چینی ما کړه مې په کراچۍ کې ده 15 ځامن مې بار مزدوري کوي ما د وړو تروړه سره ونه رسوله زه څنګه ویم چې په پورن کې بل د خځې بیا سره ورسي د پدسي حالات باندې کې دي چې دا خلکم به شکر او لګي په ډاکو راو لګي خودکشي ته تیار شي کېدای شي چې خودکشي ته به تیار شي د غریبانو مزدوري نشته که چا سره مزدوري کوي ورو دغه سره روپۍ نشته روپۍ هم نه ورکوي که موږ په چا باندې چرګوړی خرڅ کړو ورو چې کم دی نو بس بیا ورپسې ګرځه ځکه چې هغه سره شته نو څنګه تیالې که په موږ باندې چا خرڅ کړه به راځي د دې به څه کېږي د بجلۍ به څه کېږي بجلۍ والا خو وروره بلکل ځان لیونی کړل د بجلۍ پوره سټاپ او راځي په میټر پورې غوټه کېږي او بیلونه راکوي نو موږ حکومت ته راسوال کوو د خپل عرض کوو چې د خدای په خاطر باندې دې غریبانو سره دې ښه وشي او د بجلۍ دا کار دې زموږ دا لوډ شیډینګ دې ختم شي ښځې په کورونو کې راوتې شوې نارینه په بازارونو کې راوتې شو خلک په مزدورو کې وشلېد روپۍ یوه چاته نه میلاویږي په ډوډۍ په خلک ارمان دی په 1300 روپۍ باندې وړو دي ما پرون د دې سړي نه په 2600 روپۍ 2 تروړې اخیستې دي او ته یقین وکړه ډوډۍ بېګا د خوراک نه واپس یې پسې څنګه راوړې څه کوي سره او خوري به څه سره د خوراک څه شی ولا پکار دی ګنده نو زما وروره د پی ټی آی د عمران خان وینا وه چې غریب ختموم او غریب یې ختم کو غریب به ختموم غریب به ختم کم نوی پاکستان نه ولم او نوی پاکستان یې راوست دا نور خلک دا نوی نسل چې دی جو هغوی لکه نوی پاکستان چې ټیک شوه او زمونږ حالات پکې دغه ګډوډ دي په کراچۍ کې زما 15 ځامن مزدوري کوي وروره 1 روپۍ ته نه میلاویږي په شرط دی چې 10 ویلر ګاډی چلوي او 15 والا ډریوران دي که چاله مزدوري وکړي هغه روپۍ ته هم نه میلاویږي بیا ورپسې ګرځه څه به کوې هر سړی خودکشۍ ته تیار دی بس زموږ دا عرض دی چې دا مخکې نه که څوک دا خبره اوري او یو ته رسي او څه انسانیت پکې مسلماني پکې د دې غریب عوام سره دې خو کې د بجلۍ دا لوډ شیډینګ دې زموږ نه ختم کړي بېرته که دا خلک د لوږې مري او که پاتې کېږي زمونږ چې کوم مشران کسان دي هغو ته د اسلام آباد خلک د شنګلي لیوګان وایي د شنګلي لیوګانو ته وایي دا د شنګلي لیوګان دي مړه دا خو دا داسې دي وایي که نه نو دومره زموږ د حق تپوس دوی نشي کولی ولې دا نشي کولی په څه جوړلی نشي کولی څه چل دی موږ د چا نه به کم بل کمزوري یو چل موږ له څه دی خو موږ دا سوال کوو چې د خدای په خاطر لیډرانو تاسو مخکې د قرباني وکړئ او موږ دله ووټ درکړل دی زموږ د ووټ حقیقت وکړئ د هغې تپوس وکړئ موږ خو قرباني کوو موږ خو شانګله نه ده بایللې نه مقام له بایلله نه چې کوم دی نو منیم له بایلله مو یو ووټ موږ خپل سټیشن ګټل دی هر څه ګټل دی ووټونه له ګټو اوس هغه فیصل صاحب د پورې نه راپاسې چې کوم دی نو هغه فیصل صاحب خو چا په سترګو ونیل ده هغه څنګه نشنلی و یا د هغه څنګه حساب کتاب و هغه دلته په روډ کې چې خاوره درته وشي د هغه خاورې غور هم قدر د 50000 روپیو د خاورې غور فیصل صاحب نه دی کړی د 50000 روپیو د 50000 روپیو د خاورې غور هغه نه دی کړی چې روډ کې درته وشي نو موږ دا سوال کوو درته چې د خدای په خاطر باندې د دې عوام تپوس دې خوشي قرضدار یې راشي وروره ودرېږي مال یې تا خوړلی څه شی وله ورکوي مرګ یې کوي خلک یې داسې حد ته ورسو نو د خدای په خاطر باندې د مشر زمونږ دا مشران دي دومره غیرت به ځان کې ولګوي وجد دې به ځان کې ولګوي مخکې دې زمونږ تپوس وکړي راودوځي موږ ورسره ونه وتو بیا ټیک ده موږ خو خپله قرباني کوو هر غریب خپله قرباني کوي او تیار دی قربانۍ ته نو دغه سوال دی چې دغه د موږ له د بجلۍ د لوډ شیډینګ ختم شي او که ختم نه شو په خدای پاک یقین وکړه د عوام به راوځي او داسې کار به وکړي دا داسې بې غیرتي عوام دی چې حد به وکړي له حده